بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو دونکو یو وار بیا تاسو خپل پروګرام کې هر کله په خیراله وایو. قدرمنو دونکو نن پروګرام کې مونږ تاسو سره خصوصي دا پروګرام دی په نومي خصوصي پروګرام کې مونږ تاسو سره خبرې اترې کوو د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ډپارټمنټ کم هلې ځلې کوي که تاسو ګورئ د انفارمیشن ډپارټمنټ د سوري د لاندې په مختلفو ضلعو کې ریډیوز هم اف ام ریډیو داسې وختونو کې چې کله ډیر زیات هنګامي حالات وي پای کې خپل رول پلی کوي. د نه علاوه چې کوم د حکومت د خیر ښېګړې کارونه کیږي د ولس لپاره پای باندې هم خبرې اترې کیږي. د پښتونخوا ریډیو مردان هم دا کوشش وي چې د حکومت چې کوم انیشیټیوز اخیستل کیږي کاغه نوې قوانین منظور کیږي د یا د نه علاوه د خیر ښېګړې کوم کارونه کیږي نو هغه نه عوام چې کوم دی بر وخت خبر کی. ګران قدرمنونکو مون سره خصوصي ملما په دې وخت کې په سټوډیو کې ناشته او دا خصوصي خبرونه دا تاسو هم پروګرام تراتې شي که څه قسمه تاسو پوښتنه وي د انفارمیشن ډپارټمنټ حواله سره یا د پښتونخوا ریډیو مردان د نشریات حواله سره 0937 920 611 د زموږ ټلیفون شمېره ده. د نه علاوه دا پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان فیسبوک باندې هم نه خبرونه روان دي هلته کې تاسو د کمنټس په ذریعہ سره هم په پروګرام کې شامل دي شي. دا وخت کې موږ سره په پروګرام کې ناشته ډایریکټر انفارمیشن خیبر پښتونخوا نور الحدیث صاحب تاسو خپل پروګرام کې هر کله په خلالي وایو جی. ګران قدرمنونکو نور الحدیث سره به خبره ترې کوو د انفارمیشن ډپارټمنټ په حواله سره چې خیبر پښتونخوا کې انفارمیشن ډپارټمنټ د کله نه کار کوي. د انفارمیشن ډپارټمنټ سخت رول لري بیا د حکومت چې کوم مختلف قسمه انیشیټیوز اخلي پای کې انفارمیشن ډپارټمنټ خپل سر رول پلی کوي. د نه علاوه کوم ګورو تیر وختونو کې د سیلاب صورتحال او د سیلاب راغلو پای کې انفارمیشن ډپارټمنټ او یا مختلف ریډیوز چې کوم دي هغه خپل رول پلی کړی دی. د نه علاوه کوم ګورو کووډ 19 چې کوم یو ډیر زیات لوی وبا تیر شوې ده په ټوله دنیا کې پای کوم پښتونخوا ریډیو مردان او د نه علاوه چې کوم نور مختلف د انفارمیشن ډپارټمنټ د سور د لاندې پښتونخوا ریډیوز دی وسره اطلاع سیل د نه علاوه انفارمیشن ډپارټمنټ ریجنل انفارمیشن افیسز دی هغه خپل رول پلی کړی دی. لومبه پښتون سره تاسو طرف تقدم درته چې انفارمیشن ډپارټمنټ خیبر پښتونخوا انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ډپارټمنټ چې وته ویل کیږي دا دی انفارمیشن ډپارټمنټ بیسیک څه کار دی دا څه کار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ویل چې دا انفارمیشن ډپارټمنټ نو زموږ دا ډایریکټریټ چې کوم دی انفارمیشن چې کوم دی دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په وجود کې راغلی دی په 1946 کې. جی جی. نو د دې بنیادی مقصد چې کوم دی نو خدا دی چې د حکومتي کم اقدامات یا د حکومتي کم هلې ځلې کیږي نو دا غینه عوام خبرول دي. جی جی. او بیا د عوامو چې څه مشکلات دي او د هغې چې څه هغې ته څه شیونه مشکل په مخه راځي نو د هغې فیډبیک چې کوم دی هغه حکومت له ورکول دي. جی جی. نو بنیادي کار خو زمونږ دا دی. جی جی. او د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو چې په دې زمونږ صوبه کې دا څومره ترقیاتي او څومره تعلیم شعبه کې او په هیلث شعبه کې او په مختلف سېکټرو کې څومره ریفارمز کیږي یا کم اقدامات حکومت د وخت سره سره چوتای نو دا غي چون کې دا پالیسيانی او دا دغه چې کمینو دا خو په حکومتي سطح باندې وشي خو د عوام ته دغه رسول دا وایي ذریعہ چې کمندونو دا د محکمه اطلاعات ته جی جی چې هغه وخت په وخت باندې د حکومتي اقدامات نه عوام خبري او دا غي د پاره د خیر ښېګړې چې څومره کارونه کیږي یا د ترقیاتي یا څومره دغه نو هغه موږ عوام ته
په میډیا په الکترونیک میډیا او د پرنٹ او مختلف ذریعو باندې چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې هغه ته مونږ رسو. جی سب دا ویل کېږي چې چونکې د میډیا دور دی او هر یو تن کوم ګورو نو میډیا ته د رسایي نن سبا سنه چې سوشل میډیا ته رسایي دا چې الکترونیک میډیا کې ګورو نو ټي وی دي یا ریډیوز دي ا دې نه علاوه په پرنٹ میډیا کې مختلف اخبارونه دي یا چې کوم رسالې دي خو د خلکو سناسه تړون په دې میډیا په دې دور کې سناسه تړون میډیا سره شته. څنګه تاسو چې انفارمیشن ډپارټمنټ چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې جوړ شوی دی اې کې تاسو څه جدت راوستي دي چې خلک ډیر زر د حکومتي اقداماتو نه خبر شي؟ داغه کې خو موږ وخت سره په دې کې ریفارمز مختلف شوي دي او کېږي لګیا دي روان دي. نو لاول خو زمونږ کتا سو ګورئ نو زمونږ سره واحد ذریعہ چې کوم دی د میډیا غا اخبار جی جی بیا د وخت سره په دې کې د ریډیو چې کوم دی اهمیت هم ډیر زیات تاګه دی. بالکل چې هغه د ریډیو چې کوم اهمیت ته نو هغه نه په پخوانی وخت کې او نه اوس کې دغه اهمیت کې کمی نه راغله. جی جی نو انفارمیشن ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغه ډایریکټریټ هغه د پاره چې کوم دی یو کوشش شروع کو چې مونږ به په د صوبه کې په مختلف ضلعو کې یو اف ام ریډیو کوم چې دا کو هغه دا کار په پاغه جی جی بالکل او کار مونږ پای شروع کو هغه مونږ الحمدلله سرتم رسولې دي. جی جی اوس تقریبا زمونږ سره کم بیش 12 اف ام ریډیو سټیشن دي په صوبه کې. جی جی چې هغه نشریات چې کوم دي نو وخت په وخت سره مختلف سټیشنونو مختلف ټایمونو کې چې کوم دي هغه نشر کیږي او چې کوم ریموټ ایریا ده سپیشلی ریموټ ایریا ده جی جی بالکل چې کوم ته د اخبار اکسس هم ګران دی او کوم نشته او اکثر د غم کمی د ټي وي د غم کمی نو دا ریډیو چې کوم دی نو دا ډیر زیات خلک اوري او د دې لیسنر ډیر زیات دي. جی جی او په دې اف ام ریډیو په دې زموږ د نتورک چې کوم دی نو په دې ذریعہ باندې مونږه د ریموټ ایریا او خاص کر د سمره او شالاقي چې کوم دي چې کومه ته اکسس کم دی نو دا نه صرف د تعلیم ذریعہ ګرځيږي بلکې د سره د اطلاعات او د حکومتي اقداماتو خلکو ته عوام ته رسول د هم یو بنیادی شی دی. دا غنه چې کوم دی وخت په وخت چې کوم دی نو مونږه غاهي راځي او دا غین او دا کم اف ام ریډیو زموږ چې سمره نتورک دی نو دی فیډبیک هم لري د خلکو نه دا عوامو فیډبیک علی او هغه چې کوم دی نو حکومت دغه تر رسي ایوانونو ته چیرې دا موږ مطلب چې د خلکو دلته کې څه مشکلات دي یا څه د دې څه ډیماند دی یا څه دغه دی نو لکه دا یو جدت پکې دار چې د دې سره زمونږه ډیر زیات چې کوم دی نو تقریبا 60% دغه چې کوم دی نو دا کوریج دا زمونږه دا کوي او دا ډیر ښه فیډبیک راځي. صحیح بالکل ګران قدرمنونکو کو نننی پروګرام کې سره ډایریکټر انفارمیشن خیبر پختونخوا نور الحدیث ابن ناسته هغه سره خبره تر روانې دي د انفارمیشن ډپارټمنټ حواله سره د ریډیوز چې کوم زموږ په صوبه کې ای چې څنګه وي چې 12 اف ام ریډیوز چې کوم دي هغه تاسو ته بروت معلومات وسره آگاهي پروګرامونه دي سره انټرټینمنټ پروګرامونه هم کیږي او د بنیادی مقصد چې کوم دی هم دا دي چې حکومتي کوم اقدامات کیږي چې نه تاسو بروت خبر شي. ډایریکټر صاحب یو پښتنه باندې دا جوړیږي چې په خوا کوم کته نو پرنٹ میډیا او د پرنٹ میډیا یو دورو خو پرنٹ میډیا کې بیا اوس اې کوم ډیر زیات اصلاحات شوي دي هغه کوم ګورو نو سوشل میډیا طرف ته ډیر زیات پرنٹ میډیا هم هغه طرف ته ډیر جوکاو کړي. څنګه تاسو چې په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې انفارمیشن ډپارټمنټ خیبر پختونخوا د سوشل میډیا پلیټ فارم باندې هغه دغه یوز کوي کنه آیا کو یوز کوي نو په کوم طریقه باندې هغه یوز کوي؟ نو څنګه چې تاسو وی چې زمونږ د پرنٹ او الکترونیک میډیا سره سوشل میډیا دا هم زمونږ یو بنیادی دغه دی او دغه کې چې کم دی نو مونږه ډیر زیات ریفارمز کړی دي او زموږ په مختلف ویب سټ یو دغه چې کم دي دا پیجز دا چې کم یو دغه په وجه دا نه صرف صوبه کې په پاکستان کې بلکې ټول دنیا ته چې کم دنو دغه په دغه باندې زمونږ د اواز چې کم صوبایي حکومت د اقدامات او یا دغه چې کم اصلاحات دي دا کوم دغه دي نو دا ټول دنیا ته مونږ چې کم دنو په دغه سوشل میډیا په ذریعہ باندې رسي او دغه ډیر ښه فیډبیک هم راځي زه ښه دغه دي دغه مطلب چې خېخي مشورې او ښه دغه چې کم د خلکو طرف راځي او هغه سره پکې مونږ نورم ریفارمز کول لګیو. صحیح ډایریکټر صاحب یو خدا خبره
دغه کیږي چې په خوا چې کم ریموټ ایریاز کم ته چې ایکسفاټ اوس مرز ډیسټریکټس آی ته ویل کیږي هغه علاقو کې د خلکو اخبار تم رسي کماوه ک ټي وي چینلز آی تم رسي کماوه انټرنیټ عمل ته کې دغه څه دغه دي نو هغه ځونه ک آی اف ام ریډیوز تاسو الته کې اف ام ریډیو شته د انفارمیشن ډپارټمنټ د سور د لاندې کنه الته کې بیا خلک کم قسم تاسو په کم قسم طریقو باندې خلکو ته انفارمیشن رسوي دا خو زموږ چې دا کم پروجیکټ دی او کم کې چې دا اف ام ریډیو کو نو د کې زموږ باجوړ کې مشته چې هغه دا ټول خو او علاقه د ډیر لري پوری کوي سواد کې زموږ یو دی نو هغه تقریبا هغه چترال دا مختلف ټول ایریا دغه فاټا صحیح سپکه کور کوي مومن کې زموږ یو دغه لګ روان دی هغه ډیر زر ان شاء الله دغه شي بیا چې کم دی نو نارت وزیرستان کې هم زموږ مطلب چې یو دغه روان دی مطلب چې هغه سوخ پکې بلک بریک راغله خو هغه هم افنان هغه موږ دا کو دا غي پوجا اطلاعات بیا کورم کوهاټ کې زموږ د کورم کې زموږ یو دغه د کوهاټ ولا ډېر خدای غدا فاټا دا پورا ایریا کور کوي تقریبا دا ټول شنو موږ کور کړی او نور هم دا لګیاو چې د کې موږ نور زګونو کوم چې کم ځای کې ضرورت نو هغه موږ لګیاو مطلب چې هغه پر نور مزید هم دغه کو چې دا تقریبا دا ټول ایریا اوس خو موږ په دې پورا کور کړیم دا خو سکه مې چې ان شاء الله نو موږ نورم دې کو چې دا کم ځای کې تک فرض کا زموږ دغه نه رسینو چې الته کې موږ بیا دغه صحیح بل خبره پکې دا هم د سر چې اطلاع سل خیبر پختونخوا انفارمیشن ډپارټمنټ د سور د لاندې کار کوي دا اطلاع سل چې کوم دی موږ وایو چې اوریدونکو د نه زیات خبر شي چې اطلاع سل دا څه دی الته کې کم قسم کارونه کیږي یا کم قسم اقدامات کیږي دا زموږ د انفارمیشن ډپارټمنټ دا مختلف وینګز دي کې نو د هر یو ډپارټمنټ خپل کار د خو بنیادی مقصد امداد دی چې د حکومتي اقدامات او د حکومتي دغه نه خلکو ته رسایي او دغه فیډبیک دا ډېر ضروری شی دی او دغه پرانا کې بیا پالیسیانه جوړول دي چې کوم هغه موږ بیا کنسرن فورم ته ځو هغه کې پرانا کې جوړیږي نو اطلاع سیل چې کم دنو زموږ بیسیکلی دا د الکترونیک میډیا یو داسې دغه موږ وکړل چې په دې کې اټ ا ټایم تقریبا د ټولو د سمرا ټي وي چینل چې کوم دي نو داغي سکرین او داغي سیستم زموږ سره داغي ایکسپورټ ناسي او هغه سمرا انفارمیشن چې د صوبې باره کې یا زموږ د عوام باره کې یا د دې طرف د دې خلکو سره ریلیټډ سمرا دغه په الکترونیک میډیا راځي نو هغه پراپر دا کیږي او هغه موږ هغه مانیټر کوو او هغه باقاعده ریکارډ کیږي او بیا دغه فیډبیک او باغی دغه رسي او بیا دغه پرانا کې موږ دغه ریبټل یا څه چې ضرورت یې مطابق هغه بیا موږ دغه کو دغه شي صحیح سر تاسو خبرو کړو چې مختلف قسم ریډیوز دي او دین علاوه تاسو پرنٹ میډیا ته هم خپل یو طریقې کار باندې تاسو ایته انفارمیشن ورکوي آیا انفارمیشن ډپارټمنټ مستقبل کې داسې صلاح عمل لري یا پلانینګ شته تاسو چې ټلویزیون وی سرکاري ټلویزیون وی او چې پای باندې خلکو ته تاسو معلومات ورکوي دې کې خو زموږ تیر وخت کې تیر شپږ تو لسو کالونه په دې باندې موږ پوره هوم ورک کړی دی زموږ د صوبې د خپل یو ټي وي ولې نه ځکه چې موږ خو اف ام ریډیو زموږ شته الکترونیک میډیا سوشل میډیا پرنٹ ټول ته زموږ خو خپل یو چینل دی زموږ ولې نه دې باندې ډیر کار مشوي دی او سو په دې باندې هغه سو ویب سټ ټایپ هم دا کړه خو بهرحال هغه لا اخیری سټیجز کې دي کې دا غي سب لګ ډیر داسې مشکلات دغه پکې دي نو امید در بدار چې ان شاء الله ډیر ضربه موږ بد زموږ خپل چینل د صوبې چې کم دی نو دا هم مطلب دی چې پاسیبل دی چې ان شاء الله ډیر زر کې او شي ان شاء الله امید در بده صحیح بل خبره پکې سر دا هم یو جوړیږي چې کم تاسو خپل خبرو کې څنګه وي چې مختلف قسم تاسو انیشیټیو شته هو انکو مختلف داسې وختونو ګورو چې کلم هنګامي حالت راغلي دي کاغه ټیرریزم او دهشتګردي وا کدين علاوه فلډ راغلي دي 2010 کې فلډ راغلي بیا اوس چې کم فلډ راغلي یا کووډ 19 او یا دین علاوه چې کم نور داسې هنګامي حالت راغلي پای کې د اخبار او د ټي وي نه زیات رول چې کم د ریډیو پلی کړي تاسو په کوم نظر ته د ریډیو چې کم رول پلی کړي ته په کوم نظر سره ګورئ دا کته سو ګورئ نو دا تیر سیلابونه یا د تیر قدرتي آفات چې څومره راغلي دي هغه زلزلې دي یا څومره قدرتي آفات راځي بلکې ریسنټ چې کوم دا سیلاب چې اوس کو الریډي مونږه لکروان دی هغه سین نو دی علاقو کې لاوس مو بچته نو دا غي بر وخت اطلاع لپاره زمونږه پرنٹ او الکترونیک میډیا سره مونږه
دا کم چې ریډیو نتورک ته زمونږ د خیبر پختونخوا جی جی ډېر افیکټیو رول ادا کړی دی جی او هغه چې کوم کنسر علاقې وي کوم ایریا زو چې کوم ځای کې خطر و یا کوم ځای کې خطر روان و نو بر وخت آگاهی چې کوم دی نو هغه نه صرف تا مونږ دا ریډیو نتورک باندې کړی دی بلکې مونږ په مختلف طریقو باندې سوشل میډیا باندې خلک کې دغه آگاهی پیدا کړی دا چې دیو دی د سیلاب چې کوم علاقې هټ کوي جی جی دغه نه د دې لري شي د دغه پرانا کې کتا سو ګورئ نو د 13 سیلاب بالکل او جواب په دې کې جاري نقصان ډیر کم شوی دی او دا غي وجه صرف زمونږ د انفارمیشن ډپارټمنټ چې کوم موثر کردارو جی جی او دا غي خکر کردګي وا او په وخت اطلاعګانی او په وخت خلک خبرولو جی جی دا غي په وجه باندې چې کوم دی نو مالی نقصان خو ډیر شوی خو جاري نقصان ډیر کم شوی دی جی جی نو د دې سره کتا سو ګوري بیا زمونږ د دغه نه کتا سو ګوري نو بیا الته کې زم په کالام ایریا کې چې کوم دی خلک بیا چې کوم دی نو سیلانیان خطیو بیا کومراټ ویلي کې چې کوم دی ډیر سیلانیان خطیو نو د سوشل میډیا او زموږ د اف ام ریډیو د دې په وجه او د دې د فیډبیک په غستو په وجه باندې نو حکومت بر وخت اغي ته انفارمیشن تری دي او حکومت بر وخت اقدامات پای کې چوت کړی دي چې پای کې تاسو ګورئ نو زموږ د صوبې چې کوم وزیر اعلی دی محمود خان صاحب جی جی بالکل نو هغه فوري تور باندې د دې پرانا کې هغه خپل هلیکاپټر چې کوم دی هغه دغه د پاره چې کوم دی نو خپ کړو چې را تاسو چې کوم دی ایمرجنسي سمره چې کوم دی هغه د پاره ټورست چې کوم ځن ختی دي یا صدقه دي نو هغه د پاره ایویکویشن د پاره چې کوم دی هغه نصر خپل هلیکاپټر کړو بلکې هغه به آربي سره رابطه کړی و آربي ایویشن پای کې ډېر خکې دره دا کړی دی او دا ټول هغه تقریبا یو هفته په 2-3 ورځو کې تقریبا دا ټول هغه چې کوم دی هغه سیلانن نصر دغه راځتلی دي بلکې خلکو ته د خوراک او هغه سمره کمو نو هغه تو هلیکاپټر چې کوم دی نو شو دا صرف انفارمیشن هغه فیډبیک او دغه په وجبانی خلکو ته بر وخت او دغه هم شوی دی بیا که تاسو ګورئ د دې سره سره په دې سیلاب کې چې کوم دی نو زمونږ د چیف منسٹر صاحب چې کوم دی محمود خان صاحب انتهایی چې کوم دی نو یو اهم کردار ادا کړی دی او هغه تاسو ګورئ نو د کلام چې ډیر لوی ویلی ده او کې ډیر زیات آبادی ده خلکو روډ سیستم بالکل ختم شو نو هغه دا وعده کړی و چې په هفته کې دنه بزدي ته ان شاء الله د روډ دغه چې کوم دی د بحال کوم چې دا ممکن ښکاري ده او هغه ډیر د هفته کې مخ کې بلکې هغه روډ چې کوم دی هغه په کوششونو باندې او دغه په ډایرکشن باندې دغه خوجن چې دغه باره کې چې کوم دی نو هغه موږ مطلب چې هغه روډونه کلیر شو وصل الحمدلله ال روډ بحال دی او سپلای بحال دی او دغه کار روان دی دغه آبادکاری کار نو خو په قلاره کې بالکل ګران قدرمنونکو نن پروګرام کې موږ سره ناستو نور الهادي صاحب څوک چې ډایرکټر انفارمیشن خیبر پختونخوا په توګه باندې خپل خدمات سره کوي ډایرکټر صاحب اخیری پوښتنه تاسو مخه تقدم او دا غینه پس بیا تاسو موږ ته میسج هم ورکوي اخیری پوښتنه د ماده سره چې تیر وختونو کې چیف منسٹر آنلاین پروګرام وو په ریډیو باندې د نمخ کې کوم ګورو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب هم ریډیو پختونخوا په خبر ته باغیراله د خلکو چې کوم مسایل او بای اوریدو وزیر اعلی صاحب هم اوریدو بیا دغه پس منسٹرز چې کوم ای به هم راتله مو خدلته پښتونخوا ریډیو مردان په خپل یو کوشش باندې کار کوي چې کوم دلته کنسرن ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی کاغه ډیسټریکټ پولیس افیسر دی ډیپټي کمشنر دی هغه غواړي او خلک ای سره مخامخ کی چې د خلکو سم مسایل چې دای په نوټس کې راشي آیا انفارمیشن ډپارټمنټ هغه سلسله چې کوم چیف منسٹر آنلاین یا منسٹر آنلاین پروګرام هغه سلسله مخ کې بوزي کنه ولې په سوجه باندې هغه اوس ودرېدل دا هغه شان نه روانه دي نو څنګه چې تاسو په د موجوده حالات چې کوم دي زمونږ د ملک او بیا که صوبې تاسو ګوري سیلاب په ډیر زیات نقصان شوی دی او زمونږ ټول د حکومتي څومره اداري چې کوم دي یا څومره زمونږ چې شخصیت دي چې منسٹر صاحب دی بذات خود داغه منسٹران او ټول لګیا دي فیل کې تاسو ګورئ کنه چې آغاز د دې د پاره چې کوم نه د کم د سیلاب ځګان د پاره ډیر زیات هلي ځلې کوي نو هغه خدای چې ډیر زیات مصروفیت په وجه باندې نشته نور ان شاء الله داسې خبر نشته پروګرام به او دا ان شاء الله غي برازیم او د خلکو سره به خبریم کوي د خلکو مسایل به اوریم او د خلکو مسایل حل کول کوشش هم کوي ان شاء الله دا صدقه نشته کیږي ان شاء الله تیر باندې سره تاسو زم عام اوریدونکو ته سم میسج ورکول غواړئ نو زما خو د خیال زوی مچاره زمونږ چونکې دا چې کوم د سیلاب د غره غله نو دا ډیر زیات نقصان شوی دی او ډیر لوی تباہی شوی ده
او د دې د اوس ایمرجنسي سټیج خو ختم شو، اوس به ریکنسټرکشن او یا د خلکو کورونه او یا خلکو نقصان ډیر زیات شوی دي. جی بالکل. نو زه ما خپل رائے دا چې را موږ سره پکار دي چې زموږ د چیف منسٹر چې کوم فند دی د فند ریلیف لپاره کوم فند دی نو هغه کې موږ لا په دل کول کې مطلب یی کې امداد کول پکار دي چې را زموږ د کم خلک چې په دې ته چات کورونه تباہ شوی چې ډیر زیات نقصان شوی دی دغه ساروی پکې په دې کې دغه شوی دی دغه د کور سامان خراب شوی دی. نو زه چې موږ دغه په فند کې زیات نه زیات امداد جمع کو چې دا خلک څومره چې دي چې هغه مدته چې دوباره په خپل خپل ودرېږي زموږ د امداد ټول هغه ته ورسینو زما خو چې امداد سره خپه کار دی خلک په مینا پکار دی. جی بالکل ډایرکټر صاحب یقینا زموږ عامودس ټول چې څونه زموږ ریدونکو دي پکار دا چې کم وخت کې هنګامي حالت راغلي دي زموږ خلکو چې کم دي او ډېر خرول پلی کړی دي کاغمګه د بدکارۍ په صورت کې ګورو ک دین علاوه نور داسې کم قدرتي آفات راغلي دي پای کې د خلکو سره ډېر زیات مرسته کړې ده. نو ان شاء الله ایله نو چې د روان د اوس کم آبادکارۍ سلسله شروع ده په دې کې چیف منسٹر خیبر پختونخوا ریلیف فند چې کم یو اکاونټ دی ایت تاسو کم سے کم سونه تاسو نو وس کیږي نو په کار دي چې کې تاسو سنا ساتي جمع کې ډایرکټر نور حاجی صاحب تاسو ډېر زیات شکریا ده کوسه چې تاسو پروګرام ته وخت ورک ډېر مهرباني ډېر شکریا تاسو سره چې تاسو پروګرام ته لاله ګران کډمودونکو د سپیشل خصوصي پروګرام چې پای کې ډایرکټر انفارمیشن خیبر پختونخوا نور حاجی صاحب سره ملمو هغه مختلف اړخونه باندې خبره تر وکړي یقینا هم پکار دي چې د ولس د خیر خګړې لپاره حکومت کم اقدامات کوي چې د یو بر وخت ځان خبر کو چې موږ ته خبر شو بیا پکار دی چې خبر مور خلکو ته هم ورکو او هم دې سره به زموږ د علاقې زموږ د سیمه زموږ د ضلع او سره زموږ د صوبه او زموږ د ملک په دغه سي پرمختګ کې ان شاء الله بیا حاضرېږو یو نه ټاپک سره نو ویل مسره غواړو ترای د مې پر اجازه د الله پامان.